अस्सलामु अलैकुम नन ज़मूंग टॉपिक ते व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स नो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स दा डेर लाजिमी टॉपिक ते फंक्शन की मुंगा आर्गुमेंट इस्तेमालो हो द आर्गुमेंट मुख्तलिफ बिहेवियर्स दी नो भागे की यो बिहेवियर दे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स और देम ज़मूंगा एजेंडा दा फंक्शन ऑलवेज रिटर्न समथिंग फंक्शन हमेशा से कई से रिटर्न कई हमेशा नो पदे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स पदे लेक्चर की ज़मूंग दा दो टॉपिक थी दा बमूंग क्लियर को नो राजे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स था जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स दा सशे दे डिफ़ॉल्ट वैल्यू inside that the function argument will take that value if no argument no da sakai da default argument da decide kai kala chi pa function ki yo argument se bi da ge value ni bi no if no argument value is passed during the program call no da default sakai da bada team ki value se ki pass ki default value ठीक शो چې په کم ټیم کې دا یو دا ویریبل د لپاره مستدغه نه ویلیو اساین شوی نه وي ټیک شو ا ډیفالت ویلیو از اساین بای چې دا اساین کوي از اساین بای اساینمنت اپریټر او دا مونږه اساین کولی شو په اساینمنت اپریټر باندې په فنکشن کې ټیک دا په فنکشن کې چې کوم مونږه آرګومنت پاس کوو نو په هغه کې یو ډیفالت آرګومنټس دي چې مونږ دا ایگزامپل وکړو په دې بوس تاسو په هاشه ټیک دا ایگزامپل څه دی def add دا یو فنکشن دی abc ٹھیک شو دا abc پکې نه دی دا هغه نور آرګومنټ دی ٹھیک دا او دا c پکې څه دی c پکې دی ډیفالت آرګومنټ ٹھیک شو او s is equal to x is equal to a b او plus c ٹھیک شو او return s ٹھیک دا نو دا هغه نارمل آرګومنټ دی ا بی سی ټیک شو او دا سی په کې څه دی دا به کې ډیفالت آرګومنټ دی زموږ چې ماته فرند کا اس از ایکوال ټو ا بی سی او ریټرن څه اس کا نو دا یو ایگزامپل دی فرند سم از ایډ بزکال کم او دا آرګومنټ بز پاس کما نو 5 په لاړ شي ا تا 6 په لاړ شي بی تا 10 په لاړ شي سی تا دا ډیفالت دی کدی ته ویلیو نه اساین کړي نو به اتوماتیکلی 0 وي او دی به امر صحیح دی به امر 10 به دی کې سٹور کیږي په دې باندې پوه شئ د ته څه ویل کیږي پوزیشنل آرګومنټ د دا ډیفالت آرګومنټ په دې اوس پوه شئ دا یو بل ایگزامپل دی لکه سم از 8 کا سا دا 5 ا ته بوزا او دا 6 دی بی ته بوزا کله سی د پاره ویلیو په دې ټیم کې نه و نو سی به چل کوي ډیفالت به دی 0 ایسته لګای د مخې سره You cannot have non-default argument after default argument ٹھیک شو په دغه کې نه دی په دې کې مونږ به د ډیفالت آرګومنټ نرسته د ډیفالت آرګومنټ نرسته به مونږ دا پوزیشنل آرګومنټ دا باندې لګاو مونږ د بیا ایرر راځي ټیک شو دا ایگزامپل وکړو راځي وسخه کا ایگزامپل څه دی دا به زه دغه کومه مثال ایگزامپل دی def add ټیک شو درې آرګومنټ اخلم a b اور c is equal to 0 دا ورته ډیفالت زه اساین کوم که د c دپاره ویلیو نه وه نو ته بس دغه کا expected colon دا ما دغه کو نو زه ورته وایم چې s is equal to sum is equal to sum a plus b plus c دا پرنٹ کا او ریټرن کا مخکې مونږه پرنٹ کول کنه اوس مونږ ریټرن کول کوو ها ریټرن کا سی نو دا ریټرن څه کوي دا د فنکشن ته فنکشن چې کوم ځای نه کال شوی دی نو هغه ځای د دې ویلیو ریټرن کوي او هغه ویلیو ورته دوباره رسوي لکه زه دلته پرنٹ کوم چې پرنٹ سم او ما د سو پرنٹ کا دا ایڈ نه دی دا ایڈ فنکشن کال کا ا ته ور واچو 4 ټیک شو بی ته ور واچو 7 او د سی ته ور واچو ټیک دا اسانه ویلی 4 د دغه ته دا 5 ور واچو ا ته او بی ته زور واچو ما 6 او د سی ته به هم 6 ور واچو ټیک دا نو 6 اور 6 سره راځي 12 راځي او چیتنی
سره راځي 18 راځي نو 17 به راځي ګوره ته اوس دا زه اوس پرنټ کوم 17 sum is 6 نو ما ته وایي 6 ها یس ما دلته صرف سی ریټرن کړی دی زه به وایم چې سم ریټرن کوم دی به څه راشي 17 ټیک شو 17 ترې رالی که نه که زه نو د دې ډیفالټ ما دلته ورته 0 اساین کړی وی په دې کې 0 خو دې دا نمبر واغېستو 6 واغېستو ځکه 6 واغېستو چې دلته ورته ما اساین کړه چې کله ورته ته ویلیو اساین کړي نو دی به بیا 0 نه اخلي ټیک ده که زه دلته اوس کوم چې پرنټ بل اگزامپل زه اخلم ښه سم او هم دغه شان کوم ویلیو چې ما دلته اساین کړی و به زه دلته اساین کړم زه به داسې وکړم دا 5 په هم دلته اساین کړم 6 په هم دلته اساین کړم اوس به بل ویلیو ورنه کړم ټیک ده بس دا مې ورکړی نو اوس په ډیفالټ په سره راځي سم 11 د دې لاندې نه 11 رالی او د دې بل نه 17 رالی دې څنګه جمع وکړه A او B کې څه دي پروت دي 5 او 6 څه شي 11 شي او 0 سره جمع کړه نو 11 بیا رالی او په دې کې سره د 0 په ځای 6 جمع شوی دی ټیک شو نو دې نه ځکه 17 راغلی دا ډیفالټ آرګومنټ دی په دې کې څه اصول دا دي چې موږ به ډیفالټ آرګومنټ دا به همیشه په اخره کې لګاو کما دلته ولګاو چې C = دا سیم ولګاو ټیک شو لکه A کما به دې کې ولګاو دا ما شاته بدلو نو ما ته وایي چې ایرر بنا کوي ټیک شو دا دی ایرر په دې کې وایي syntax error parameter without default follow parameter with a default دا ما ته ایرر راکو چې مونږ به دا ډیفالټ آرګومنټ نه دی دا به خامخا مونږ په دې کې لاست کې لګاو په لاست کې په منځ کې هم نشي لګولې اول به د ټول نه مخکې پوزیشنل آرګومنټ ختميږي کم پوزیشنل وي دا غې نه بعد بیا ډیفالټ آرګومنټ لګي یا کم چې ورته مونږ وایو مونږ چې کم ویلیو ساين کړي هغه آرګومنټ ټیک شو دا اگزامپل زموږ وشو راځي بل اگزامپل ته return something او چې موږ ته سر ریټرن کوي هغه یو اگزامپل تاسو دا کوي ګوره دا ډیپ یو فنکشن دی پرنٹ هلو دا ما دغه خودي سر ریټرن کوي نه صرف نان ریټرن کوي لکه ویلیو نه ریټرن کوي f1 دا ما a ته اساین کو what you are accepting in a چې په a کې بس پر اده نن به کې پروت دی لکه مثال دا یو دا به زه دا غواړم دا فنکشن به زه راوالم کمنټ کم اوس دی وګوره دیس کې به نوم زواله چینج کوم شو دا مې ول نوم ورکو او زه فرند کوم دلته چې فرند هلو دا یو فنکشن ما دغه کو ټیک شو دا آرګومنټ دا به هم لري کوم او زه چې دا فنکشن چې کوم ویلیو ریټرن کی دا به د a کې سٹور کا نو شو می سکو کال کو او زه چې ما د فرند کا a چې په a کې څه پراته دي دیګ باندې پروت دي ځکه چې فنکشن خو نه دی ریټرن کړي دا دی نان بګي پروت دی پس دې له سویل ورکم چې ریټرن 3 نو ما دا بیا په a کې څه پروت وي 3 به پروت ټیک شو 3 به راځي پر ریټرن په دغه باندې پوه شئ چې د فنکشن کله کار شي نو د کنټرول دی خو راشي اول مونږ ته پرنٹ دغه کې ریټرن کی او بیا ریټرن کی 3 نو 3 چې څنګه ریټرن شي د چې کم زینه کال شوی د ستاره شي 3 او 3 بیا په یک سٹور شي ما د فرند ټیک شو آسان एग्जांपल می فوها کړی ها بیا بل د زمون سره بل ټاپک ته ریټرن سمثینګ او چې کله سر ریټرن کوي لکه f1 دا فنکشن دی فرند هلو او a is equal to دغه وی کال کو فنکشن او print a او بیا ټایپ اف a ټیک شو دا एग्जांपल خو ته ما already یو پیر وکړو لکه مثال دا دی یو تاسو داسې هم کولای شئ لکه زه دا فنکشن نه دی دا دوباره ایډیټ کوم دیګ د لګ نه کوم په دې کې زه دغه آرګومنټ اخلم سې شو ډیفالټ 3 مې واغستو او زمي چې ماته سی را د سره کا ریټرن کا سی را د ریټرن کا نو به دې طریقه هم کولای شي په دغه کې بس پرو دی بس په a کې به پرو دی 3 به کې پرو دی ټیک شو چې 3 د سره ریټرن دی دیس کې ورته په ډیفالټ کې مرته شو کړی دی ټیک شو که زه ورته 3 ورته نه شو کوم یا زدا سي کمای
داسې کوم په دې کې زه 5 انټر کوم ټیک شو 5 نو دې به هم بیا به ماته 5 ریټرن کوي 5 ځکه چې دا ډیفالټ دی که تا ورته ویلیو نه اساین کړی بیا به دې همیشه به بیا 3 کوي او که ویلیو اساین کړ نو هغه ویلیو به پرنټ کوي او زه چې ما د ټایپ هم پرنټ کړم پرنټ ټایپ اف ا دا څه دی انټیجر کلاس والے ټیک شو په دې باندې اوس پوه شوي کنه ډېر آسان ټاپک ته ایس پکې هم نشته او ژوندي اوسئ ټیک دا ژوندي اوسئ او پلی لیست دا شیر کړئ څونه زیات شیر کولی شئ چې په دې پښتنو لپاره پوره کې به کېږي نه دی چې زما دا ویډیوز نه دي دا مکمل لکه داسې په اور باندې داسې خورې شي اورې او دا مکمل دا دی چې زما مطلب داسې نه دی چې یا دې زه داسې شم خو زما دا لیکچرې نه دي دا ډېر دغه دي ډېر په جوور انداز کې دي ما دونه ایکسپیرینس وشو ټول یوټیوب نه دی ما تقریبا 2 کاله کتلی دی او هر یو کس مې فالو کړی دی هر یو کس مې سبسکرایب کړی دی خو داسې ویډیوز ما چېرته نه و لیدلي لکه زه چې درته څنګه کومه ټیک ده نو چینل ورسره فالو کړئ سبسکرایب کړئ شیر کړئ والسلام